حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي وی په کومه ورځ چې د دواړو جهانو سردار مبارک وفات کېده وی زما دې سینې ته رسول الله مبارک ډډه والې ده قربان د هغې سینې نه د امام الانبیا سر مبارک ورسره جنګېدلی دی وی زما ورور عبدالرحمن ابن ابي بکر راغی وی چې هغه راغی هغه سره مسواک و مسواک یې و وی د دواړو جهانو سردار مبارک ورته داسې نیغ نیغ وکتل وی زه پوه شوم چې د مسواک تېړه کېږي وی ما ورته وی آخذوه لک د الله رسول دا مسواک تی درله والم وی سر مبارک یې وخوځو وی هغه مسواک مې د عبدالرحمن ابن ابي بکر نه واغش ومې وینځه او د دواړو جهانو سردار مبارک له مې ورکه وی رسول الله مبارک مسواک وخل شروع کړل سر زما په غېږ کې دی مسواک وی وی دا مسواک داسې لږ سخت پې لګېده چې دا پوره پوس نی وی ما ورته وی الینه لک د الله رسوله دلی نرم کړ وی پاک پیغمبر مبارک وی چې آو وی په خپلو غاښونو کې مې مسواک وچوپه نرم مې کورله او د دواړو جهانو سردار مبارک له مې ورکه پاک پیغمبر مبارک مسواک وو نو ګوره د دواړو جهانو سردار مبارک چې مسواک وو نو د رسول الله مبارک لاړې پې ولګېدې سختو ولینه نرم یې کندله وی ما ورته وی چې آو وی ما په خپله خولې کې وو نو هغه د رسول الله مبارک لاړې مې تېرې کړې په آخر وخت کې د امام الانبیا لاړې زما وجود ته تللی دي د بلې بیبي وجود ته نه نو وی چې ما وو نو زما لاړې پورې شوې ما خو د رسول الله مبارک تېرې کړې نو چې ما د دواړو جهانو سردار مبارک له ورکړې نو زما لاړې الله د رسول الله مبارک وجود ته وردن نه کړې وی زه هغه بختوره بیبي ما چې امام الانبیا وفات شوی زما په غېږ کې دی زما لاړې او د امام الانبیا لاړې الله جمع کړي دي په آخر وخت کې او زه هغه بیبیم چې د امام الانبیا روح قبض شوی دی زما په غېږ کې د دواړو جهانو د سردار مبارک روح قبض شوی دی وی دا په ما د الله پاک ډېر عظیم او لوی احسان